أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سورة آل عمران دے او آیات نمبر دے 29 او 30. قل ورتوایا ان تخفو کتاسو پټوي ما اغشه فی صدورکم چې پسینو تاسو کې دی او تبدوه یا اخکار کوي یعلمه الله پوهیږي پاغي باندې الله ویعلم او الله پوهیږي ما په اغسا په سماوات چې پاسمانونو کې دي و ما په اغسا په الارض چې پزمکه کې دي والله الله پاک علی کل شیء قدیر پارشز باندې قدرت لرونکی دی. یوم تجدو په اغورز تجدو چې بیا بمومي کل نفس هر یو نفس ما هغه عمل عملت چې د کړی دی من خیرن د خیر نه محضرا حاضر کړی شوی وما عملت او هغه عمل چې کړی دی من سوء د بدی نه تودو خو خیبه لو ان بینها چې کاش چې ارمان دی چې په منځ د ده کې و بینه امدا بعیدا او په منځ د دې بدی کې موده وې فاصله وې لري ویحذرکم الله نفسه او یری تاسو الله تعالی د خپل ځان نه والله الله پاک رؤوف بالعباد شفقت کوونکی دی په بندگانو باندې. د مخکې نه دا خبر را روانه ده چې الله تعالی مؤمنان منې کوي د کافرانو د دوستۍ نه چې دا کافران د توحید مسله نه مني نو ای مؤمنانو تاسو د دیو سره بایکاټ وکړو او په هغې کې موږ دا ویلو چې یوه دوستی دا ده چې انسان په هغې باندې مؤمن په هغې باندې کافر کیږي مرتد کیږي او د ملت اسلامی نه خارج کیږي. هغه دا ده چې سړی د کافرانو په عمل باندې چې دی نو راضي شي. کافر یو عمل کوي او مسلمان هغې ته ټیک وایي چې کافر کومه عقیده لري او مسلمان هغه عقیده ولري چې هغه بت ته سجده کوي او دام بت ته سجده وکړي او هغه عیسی علیه السلام خدای مني او مسلمان هم چې دی نو هغه عیسی علیه السلام نه د خدایي صفات ورکي نو په دې باندې انسان مؤمن مسلمان د ملت اسلامی نه خارجيږي او دا کوپر دی کوپر دا قسم دوستی دا به نه کوي په دې باندې سړی کافر کیږي. او دویمه هغه دوستی ده چې په هغې کې سړی کافر کیږي نه خو ګناه کبیره ده چې مؤمن مسلمان د کافر سره په کفر کې او په شرک کې تعاون وکي او مدد وسره وکي د شرک په کارونو کې د کفر په کارونو کې وسه مدد کوي دا هغه عمل ورته بد ښکاري عقیده ورته خراب ښکاري خو دی ورسره چې دی نو تعاون کوي بتخانه وله جوړوي د شرک اډه وله جوړوي نو دا ګناه کبیره ده ګناه کبیره د دې نه به توبه وکاږي. او دریم هغه و چې هغه ناجایز ده او د هغې نه منع ده چې د کافر سړی تعظیم کوي او احترام یې کوي او کافرانو ته چې دی نو سلوټونه کوي نو د دې نه چې دی نو منع راغله دا به نه کوي او د هغې نه علاوه نور ښه اخلاق ورسره چلولی شي همدردي او احسان ورسره کولی شي بیمار شي نو تپوس یې کولی شي کاروبار او تجارت ورسره کولی شي خو د زړه مینه به چې دی نو د هغې سره نه کوي او نه به د هغې په هغه کارونو باندې راضي کیږي او دا تجارتونه دا ورسره کولی شي لین دین معاملات
هغه ورسره چې دی نو کولی شي. اوس په دې آیات کې زجر دی، زجر دی او زورنه ده په کافرانو، په موالاتو د کافرانو سره دوستی، که هغه پټی او که هغه چې دی نو ښکاروي. په پټه هم ورسره نه کې او په ښکاره هم نه کې. نو که څوک دا کوي هغوی ته زجر دی، زورنه ده خلکو ته. او الله یره ورکوي چې دا کارونه مه کوئ، داسې اعمال مه کوئ چې د هغې نه چې دی نو الله تعالی تاسو منع کړي یې. داسې کار نه به مؤمن چې دی نو ځان ساتي. او بنده دې په دنیا کې په دې یقین سره ژوند تیروي چې زه څه کومه، که هغه پټ دي او که ښکاره دي، الله تعالی ګوره د هغې نه خبر دی. د الله تعالی نه چې دی نو هېڅ شی نشي پټی دی. د زړونو د رازونو نه چې دی نو هغه الله تعالی چې دی نو خبر دی. په دې یقین سره مؤمن په دې دنیا کې ژوند تیروي چې الله تعالی د هر څه نه خبر دی او هیڅ ذره د الله تعالی نه په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې چې دی نو پټېدی نشي، هیڅ ذره. مخکې آیات هم پکې تېر شوی، ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. د الله تعالی نه هیڅ شی نشي پټېدی، نه په ځمکه کې او نه چې دی نو په اسمانونو کې. نو په دې کې انټرنیشنل پالیسي ده، په دې آیات کې دا کومه چې موږ نن وایو خارجه پالیسي ده. خارجه پالیسي به ستاسې یو په دې آیات کې ذکر کېږي. پاکستان حکومت چې خارجه پالیسي کوي نو هغه به په دې آیات کې ذکر ده. خارجه پالیسي به چې دی نو بلکل ښکاره یو. پاکستان د خارجه پالیسي خو پته نه لګي چې په کوم ځای کې جوړېږي او څوک یې جوړوي. په دې خو کار نه کېږي چې پېښور کې په سکول باندې حمله وشوله او هر کال به خلک راوځي او غم به مناوهي. نو تا وله څه وکړله؟ تا څه پالیسي چې دی نو تیاره کړله؟ په دې خو کار نه کېږي. او دویم، پاکستان اسلامي ملک دی، اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی. دا ملک حکمران به دا ملک به د نورو ملکونو سره په کفر او په شرک کې چې دی نو تعاون او مدد نه کوي. نور ملکونو سره په کفر او په شرک کې به سره مدد ګورې نه کوي، نه به پټ کوي او نه به ګورې ښکاره کوي. د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. نو دا به کیسه ده، خارجه پالیسي ده چې دا بلکل چې دی نو ښکاره یو. ښه جي، قل ورته ووایه ان تخفو که تاسو پټوئ ما هغه شی پی صدورکم چې په سینو ستاسو کې دی، صدورکم قلوبکم من ولایتهم. څه شی دی؟ د کافرانو هغه دوستی چې تاسو یې په سینو کې پټوئ. او تبدوه یا یې ښکاره کوئ، تظاهروه یا یې ښکاره کوئ. یعلمه الله، الله تعالی په هغې باندې پوهې دی. الله تعالی پوهې دی څه مطلب؟ یعنې سزا به درکړي، سزا او عذاب به درکړي. الله تعالی په هغې باندې خبر دی. الله تعالی نه چې دی نو څه پټ نه دي. ویعلم او الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي. یعنې نه په اسمانونو کې د الله تعالی نه یو شی پټېدی شي او نه په ځمکه کې د الله تعالی نه یو شی پټېدی شي. نو چې ته کومه خارجه پالیسي جوړې نو هغه به دې څنګه پټې شي؟ د کافرانو سره. او درته ځکه وایم چې زموږ د ملک د خارجه پالیسي پته نه لګي. یو پوجي کتاب لیکلی دی او هغې پکې لیکلي چې د پاکستان آرمي چیف امریکا مقرره یو، خپل خلکو یې ویلي. څوک یې مقرره یو؟ امریکا مقرره یو. نو دا دوستي نه ده، نور څه شی دی؟ دوستي دې ته نه وایي، نور څه شي ته وایو؟ چې ته ورته دومره نږدې شوی چې ستا په ملک کې چې دی نو دننه کارونه هم چې دی نو هغوی کوي. نو دا به داسې نه وي ښه، دا به د مسلمانان به دا پالیسي په خپله جوړوي. په دې کې به چې دی نو د نورو خلکو کار نه یو. او پاکستان به د نورو خلکو نه کفر او په شرک کې چې دی نو تعاون او مدد چې دی نو نه کوي. د سعودي د حکمران د دوبۍ د حکمرانانو پر شان به نه یو چې انډیا والله چې دی نو څه جوړوي؟ وایي مندرونه جوړو. دا اوس ته په کفر او په شرک تعاون کې
دا به چې دی نو نه کې. خو دا خلک به پویه کول غواړي نو دا به څوک پویه کوي؟ دغه حکمرانان چې دغه ځای له ځي دا د داسې معاشرې نه چې دی نو ځي او چې هلته لاړ شي بیا تیار صحیح نو دا به څه کوي؟ دا به پویه کوي. ښه والله الله پاک علی کل شیء قدیر، په هر شیز باندې چې دی نو قادر دی. الله تعالی په هر شیز باندې پویم دی، د ځمکې او د اسمانونو د ذرو نه چې دی نو الله تعالی خبر دی. او د دې نه چې دی نو یو وهم پیدا کېدو چې الله تعالی په هر شیز باندې عالم دی، خو چې اوس چا د کافرانو سره دوستي ورکړه نو هغې له به سزا هم ورکړي. سزا ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ نو د هغې دپاره یې وویله ان الله علی کل شیء قدیر. الله تعالی ګوره په هر شیز باندې قادر دی، عالم هم دی او قادر هم دی. ګوره سزا بلله چې دی نو درکړي. د هغې جواب پکې چې دی نو وشو. یوم تجدو، په هغه ورځ تجدو چې بیا به مومي کل نفس، هر یو نفس. په دې آیات کې څه دی؟ تخویف اخروي دی. دا الفاظ زده کول پکار دی. موږ خو د قرآن طالبان یو که نه؟ زجر څه ته وایو؟ تخویف اخروي څه ته وایو؟ تخویف دنیوي څه ته وایو؟ نو په دې باندې دا ځان پویه کول پکار دی چې هر سړی په دې پوهی چې په دې آیات کې زجر دی، په دې آیات کې تخویف دی. تخویف الله تعالی د آخرت یره ورکوي، یره. او هغه یره دا ده که تاسو چې دی نو دا د کافرانو سره چې دی نو دا دوستي وکړله نو بیا به چې دی نو الله تعالی تاسو له د هغې سزا درکوي او عذاب به درکوي. او دغه عمل نه دی، دغه عمل به بیا په قیامت کې چې دی نو خپلې مخې ته چې دی نو بیا مومي. که تا بدي کړې او که نیکي دې کړی په آخرت کې بیا مومې. بیا به هغه انسان ارمان کوي چې کاش چې د دې ګناه او زما په دې منځ کې چې دی نو یو طویل فاصله وی، اوږده فاصله وی. مطلب یې دا چې قیامت د سره راغلی نه وی، چې دا ګناه ماته چې دی نو ملاو شوی هم نه وی. انسان به بیا څه کوي؟ بیا به چې دی نو ارمان کوي. یعنی او بله پکې دا خبره پرته ده چې الله تعالی ګورې صبر کوي. ښه د هغې مطلب دا نه دی چې یو سړی د کافرانو سره دوستي کوي ګنې الله تعالی د هغې نه دی خبرو. الله تعالی ته ګورې ښه خبر دی. خو دا هر څه چې دی نو دا یې راجمع کړل قیامت ته. قیامت ته رانږدې کړي دي چې هر سړی به چې دی نو خپله نیکي هم ویني او خپله چې دی نو بدي به هم ویني. نو د الله تعالی نه یره ده ښه چې د کافرانو سره دوستي چې دی نو هغه مه کوئ. یوم تجدو، په هغه ورځ به چې بیا په هغه ورځ به بیا مومي کل نفس، هر یو نفس، ما بدله د هغې عمل عملت چې د کړې ده من خیرین، د نیکۍ نه. د نیکۍ نه، د نیکۍ نه څه مراد دی؟ چې د کافرانو سره دوستي نه ده کړې. محضرن، حاضر کړی شوی. حاضر مطلب دا ده چې لیکلی شوی دی په عمل نامه کې. حاضر به چې دی نو بیا مومي خپل مخې ته. وما عملت، او هغه چې عمل یې کړی دی من سوء، د بدۍ نه چې دی نفس کړی دی. دلته محضرن بیا ولګوه، څنګه چې محضرن مخکې ولګېدو من سوء محضرن حاضر. دا بدي نه ده، دا هم چې دی نو خپل مخې ته حاضر بیا مومي. د بدۍ نه چې دی نو څه مراد دی؟ چې د کافرانو سره دوستي چې دی نو کړله، دوستي یې کړله، هغه به چې دی نو بیا مومي. تودو، خو خوښي به دا نفس لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ارمان دی کاش چې په منځ د ده کې او په منځ د دې بدۍ کې فاصله وی لري، اوږده چې دی نو فاصله وی. مطلب یې دا دی چې قیامت قایم شوی نه وی، چې دا بد عمل چې دی نو ماته نه وی میلاو شوی. د دې بد عمل نه مراد د کافرانو سره دوستي ده. ویحذرکم الله نفسه، او یری تاسو الله تعالی د خپل ځان نه. دا مخکې هم تیر شوی تکرار دی، یعنې تاکید دی پکې چې الله تعالی ګوره تاسو د خپل ځان نه چې دی نو یریو، چې دیو د الله تعالی تعظیم نه دی کړی، د توحید مسلې نه ده منو دي کافرو.
تاسو څه وکیو تاسو ګورئ د دیو سره دوستی ونه کیو ویحذرکم الله نفسه یری تاسو الله تعالی د خپل ځان نه د خپل عذاب نه یریو الله تعالی بدل چې دنو خپل عذاب درکي والله الله پاک رؤوف بالعباد شفقت کوونکې دی په بندګانو باندې شفقت ګوره په کافرانو باندې هم کوي رؤوف دی شفقت کوونکې دی نه کافرانو له مهلت ورکوي एकदम چې دنو نه رانیسي او دا په مؤمنانو شفقت دا ده چې خبرداري ولا ورکوي چې ګوره خبر شي چې د کافرانو سره دوستی ونه کوي او دویم پکې دا ده چې یو سړی د کافرانو سره دوستی کوي او بیا په قیامت ته دا انسان لاړ شي نو چې په دې دنیا کې دا ونه وي ګوره چې زه خبر نه وم دا هم ګوره د الله تعالی شفقت ده چې ته خبر کړی تا خبرداري درکړی دی په قیامت کې به سبا څوک دا نه ویو چې الله تعالی زه خو نه وم خبرو چې ما د کافرانو سره چې دین دوستی کوله نو بیا ګوره نتایج څه دي نتایج ګوره چې دین خراب دي نتایج ډیر خراب دي او د دین ګوره دا قرآن ډک دی ښه د دې سورۃ النساء چې راوړوي که نه آیات نمبر 139 بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما زیر ورکه منافقانو ته چې د دوی دپاره درناک عذاب دی الذین دعا کسان یتخذون الکافرین چې نیسي کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه ایبتغون عندهم العزة آیا نیسي آیا لټوي د دوی سره عزت فإن العزة لله جمیعا ګوره د الله تعالی سره ټول عزت دی اختیار د عزت د الله سره دی کافرانو سره ګوره هیڅ عزت نشته او بیا چې سوره ممتحنه راوړې نو دا سورت چې دنو په دقې باندې شروع کیږي ګوره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا عدوی منسئ دشمن زما وعدوکم او دشمنان ستاسو اولیاء دوستان په دوستانه منسئ زما دشمنان دي او ستاسو دشمنان دي تلقون الیهم بالمودة غرزوی تاسو هغوی ته دوستی وقد کفروا او حال دا چې دیو کفر کړی دی بما په هغه څه باندې جاءکم من الحق چې راغلی دی تاسو ته حق راغلی دی او د هغې نه انکار کړی دی یخرجون الرسول او باسي دیو رسول لره رسول را ایستلی دی که نه د مکې نه او ته ورسره بیا هم دوستي کې وایاکم او تاسو لره یعنې تاسو هم را ایستلی یئ ان تؤمنوا بالله ربکم چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې ان کنتم خرجتم کچر تاسو راوتلی جهاد د پاره د جهاد په سبیلی په لار زما کې و ابتغاء مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زما تسرون الیهم بالمودة لګی تاسو دیو ته دوستی لګی پیغامات ورته لګیو وانا اعلم او ګوره زه ښه پوهېږم بما په هغه څه باندې اخفیتم چې تاسو یې پټوئ وما اعلنتم او هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ ومن یفعله منکم او چا چې وکړو دا کار ستاسو نه فقد ضل سواء السبیل نو دی یقینا ګمراه شو د نیغې لارې نور هم صورت هود چې ګوري او دې صورت کې تیر شو دی مخکې چې دنو را روان به یو قرآن ته ډک دی کافرو سره دوستی چې دنو هغه مه کوئ قل ورته ووایه ان تخفوا که تاسو پټوئ ما هغه څه فی صدورکم چې په سینو ستاسو کې دي او تبدوه یا پټوئ یا ښکاره کوئ هغه یعلمه الله پوهیږي په هغې باندې الله یعنې سزا به درکړي د هغې ویعلمو د الله پوهیږي ما په هغه څه باندې په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما په هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي والله الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی قادر دی یوم تجدو په کومه ورځ به چې بیا مومي کل نفس هر یو نفس ما هغه عمل عملت چې کړی من خیر د نیکۍ نه محضرا حاضر کړی شوی و ما هغه عمل عملت چې دی نفس کړی من سوء د بدۍ نه تودو خوښوي به لو ان بینها چې ارمان دی کاش چې په منځ د ده کې و بینه امدم بعید او په منځ د دې ګناه او د دې بدۍ کې یو موده وی فاصله وی اوږده ویحذرکم الله نفسه او یری تاسو الله تعالی د خپل ځان نه
والله والله پاک رؤوف بالعباد شفقت کوونکی دی په بندګانو باندې وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم قل وتوایا ان تخفوا بچی تاسو پټوي ما غسا فی صدورکم چې په زړونو ستاسو کې دی او تبدوه یا ښکاره کوئ هغې لره یعلم الله پوهېږي په هغې باندې ویعلم وپوهېږي الله تعالی ما په هغه څه باندې په سماواتو کې په اسمانونو کې